ما ته وګورئ مولانا صاحب مرکبات پرون تعریف درتو که چې موجهه مرکبه چاته وایي چې حقیقتش ملتئم باشه لچانا له ایجاب او سلبنا یا می بل تعریف درته کړی چې په ضمن کې بل قضیه ته اشاره وي یا می بل تعریف درته کړی چې مقید ای په قید دی لا دوام لا ضرورت سرا دیت موجه مرکب وای نو اعتراض وارد شو چې ته موجه مرکب دی ته وای چې حقیقت مرکب وي دی ایجاب او دی نو زتانه تاسو کوم دی قضیه مرکبه ته موجبه وای نو ترجیب لا مرجی راځي ولې سلب خوب شته پکې که سالبه ورته وای ایجاب هم شته پکې که دواړه ورته وای اجتماع دی نو دی وای والسابقون السابقون ترجیح جزء اول لره ده ځکه تقدیم دی اسباب دی ترجیح نه ده که اول جز پکې ایجاب و ټولې ته به موجبه وایم که اوله پکې سالبه وه ټولو ته به سالبه وایم دی وایي فصل فی المرکبات فصل د بیان مرکباتو کې المرکبات قضیه موجهه مرکبه قضیه هغې قضیې ته وایي رکبت چې مرکبه ګرځېدلې وي حقیقت دی ایجاب دی سلب نه هو الاعتبار په تسمیتها اعتبار په تسمیه کې موجبتن سالبتن هغه جزء اول لره ده چې مولانا صاحب دا موجبه ده او سالبه ده نو اعتبار به چاته ورکوو نو مولانا نه ترجیح بلا مرجح لازمیږي اجتماع ترجیح بلا مرجح لازمیږي که مع المرجح مرجح څه شی ده تقدیم ده ځکه تقدیم د اسباب دی ترجیح نه ده دقه شو نو دی وایي مولانا صاحب په امکان الجزء والموجب موجب كقولك بالضروره دا بضروره ویل ځکه ویل چې ګوره د ضرورت اقسام مثال ورکوم کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتب لا دائما لا دائما اگر که اشاره سلب ته ده پکې خو خیر هغه ته موږ اعتبار نه ورکړو جزء اول ته اعتبار وکړو جزء اول کې ایجاب ده نو ټولې قضیې ته څه وایي او که اوله سالبه نو سمیت دې ته موجبه وایي او که چېرته جزء اول سالبه وه نو که قول نه که دا قول د موږ چې بالضروره ولا شی من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما سمیت سالبه اگر که بیا په لا دوام کې موجبې ته اشاره ده خو هغه ته موږ اعتبار نه ورکوو ځکه دویم جز ده ومن المركبات او بعض المركباتنا دا من تبعيزك وبعض المركباتنا المشروطه الخاصه مشروطه خاصه دا نو اوس شروع راغله پچا باندې مرکبات باندې نو مشروطه خاصه لدی تعریف نه مخکې زخوایم دی بل صفحه ته ودانګي کومه صفحه دا فصل یوري وای دا فصل توقف علیه دا تاسو ته مې ویل مولانا صاحب چې مرکبه دی ته موای چې مقیده په قید دی څنګه بعینه بسیطه د مرکبه خو چې مقیده کې په قید دی یو لکۍ ورسره ولګوه ووایه لا بالدوام لا بالضروره نو د بسیطې نه به څه جوړه شي وایه لکه تا خو ویلي د مولانا صاحب چې حقیقت هغه مرکبه دی ته وایي چې حقیقت مرکب وي د ایجاب او د چانه نو دې کې خو یوه قضیه ده نو په دې بل فصل کې به دی جواب وکړي چې یوه قضیه نه ده دوه قضیې دي یوه صراحتا ذکر ده چې هغه اول جز ده دا دومه په اعتبار د مشار سره قضیه ده په لا دوام کې اشاره ده قضیې ته لا بضروره کې قضیې ته اشاره ده نو په اعتبار د مشار سره ذکر ده که نه او کنه نو اشاره ورته شوې ده په لا دوام او لا ضرورت کې قضیې ته نو مولانا صاحب یوه قضیه پکې صراحتن شوه بله پکې اشارتن او ضمنن شوه هلکه اوس په هغه فصل کې د لا دوام مشار ذکر کوي او د لا ضرورت مشار ذکر کوي چې لا ضرورت وایي سلب ضرورت ته او سلب ضرورت بعینه امکان عام نه ده ولې امکان عام کې نو لا ضرورت مانا سلب ضرورت او دا بعینه امکان عام ده نو په لا ضرورت کې بچاته اشاره وي ممکن عامې ته بس خو ګوري مولانا صاحب لا ضرورت کې چې اشاره د ممکن عامې ته نو دغه اول جز چې صراحتا قضیه ذکر ده د هغې سره به مخالف وي په کیف کې کاغه موجبه وه کاغه سالبه وه نور په کمیت په کلیت او جزئیت کې به مخالف نه وي که هلته کلیه وه که هلته جزیه وه دلته به جزیه وي خو صرف په ایجاب او سلب کې به مخالف وي نو که اوله قضیه هغه مولانا صاحب هغه بسیطه هغه موجبه وه نو په لا دوام کې به اشاره وي سالبې ممکنې عامې ته په لا دوام کې به ممکنې عامې ته دا ولې
وای مولانا صاحب لا دوام کې به ځکه سالبې ته اشاره وي، دا ممکنې عامې هغه ته مجبې یا سالبې ته ممکنې عامې ته به اشاره وي. وای ځکه لا ضرورت سلب ضرورت ته وایي، او سلب د ضرورت الایجاب سلب د ضرورت الایجاب بعینه امکان عام سالب نه ده. یاره پوه نه شوې. سلب د ضرورت الایجاب لکه ما ویلې زید قائم بالامکان العام. نو زید قائم زید قائم لکه زه داسې ووایم مولانا صاحب نه داسې قضیه جوړه کا مرکبه یې کا داسې ووایه کل انسان حیوان كل كاتب وای كل كاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام كاتبا نا لا بالضروره معنا جوړه کدي غیر جوړه ک پاغه کی جوړه کدي خود ما ته ګوره مطلقه عامه کی جوړه ک كل انسان كاتب بالفعل لا بالضروره كل كاتب كل انسان کاتب بالفعل هر انسان کاتب د په یو دی ازبنه ثلاثه کې لا بالضروره لا بالضروره معنا څه معنا جانب موافق څه د پکې كل انسان کاتب کنه ته ما ته ګوره دلته زه ولیکم ګوره كل انسان كاتب دا کومه قضیه ده كل انسان کاتب بالفعل ون به واخله موجبه کلیه سمانا ثبوت د کتابت هر فرد افراد ته دا په یو دی حضور سره لګوم لا بالضروره لا بالضروره لا بالضروره مې سره ولګول نو لا بالضروره سلب د ضرورت ته وایي کنه خودلته ایجاب کنه ولې دا کاتب ثابت وچاته خدا دې مقید که په قید دی لا بالضروره معنا سلب د ضرورت او مولانا صاحب زه درته وایم سلب د ضرورت الایجاب دا امکان عام سالب نه ده سلب د ضرورت الایجاب ولې دا موجبه نه وه ولې کاتب چې کوم د بالایجاب ثابتو که نه و چاته انسان ته تا بیا لا بضروره دا د مقید که په قید دی نو سلب د ضرورت راغی د جانب سلب د ضرورت الایجاب او کنه سلب د ضرورت الایجاب بعینه امکان عام سالب ده سلب ځکه مقیده دي کړه په قید د چا سره لا بضروره سره دا ثبوت د انسان کاتب ته بالفعل ده یعنی په یو د ازمنه ثلاثه کې لا بضروره سلب د ضرورت دی وکړه خو سلب د ضرورت دی ضرورت سلب د ضرورت الایجاب بعینه امکان عام سالب دا امکان عام سالب دا معنا چې سلب د ضرورت د جانب مخالف نه سلب د ضرورت د جانب مخالف نه مولانا صاحب جانب موافق هر شی چی وي نو ګوره دلته ایجابا ثابت کاتب چاته انسان ته کنو او دا د مقید که په قید د چا سره لا بضروره سره نو سلب د ضرورت الایجاب راغی کرانه غی او سلب د ضرورت الایجاب بعینه امکان عام سالب وي نو ممکنی عام سالبی ته به اشاره وي ممکنی عام سالبی ته به اشاره و درې زه به دې پوه کړم حاجي صاحب ښه صحیح نه خیر ده تاسې داسې نه چې پکې غلط نشم کاتب چې تا ثابت که هر فرد د افرادو د چاته خدا دې مقید که په قید دی لا بضروره لا بضروره معنا سلب د ضرورت او کنه یار لا بضروره سلب د ضرورت او سلب د ضرورت بعینه امکان عام ده کنه خو چې شي پاتې سو سلب پاتې شو نو امکان عام سالب بنشي سلب د ضرورت بعینه امکان عام سالب ده نو لا بضروره کې ممکنی عامی ته خو اشاره ده ولی لا بضروره سلب ضرورت او سلب ضرورت شی ده امکان عام ده خو دلته مولانا امکان عام سالب وي یعنی سالبه ممکن عامه وي څه وي
سالبا. نو كل انسان كاتب بالفعل لا بضروره سمانا لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام. لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان عام سمانا اجانب موافق نه ضرورت سلب ده. جانب موافق سوچ ثبوت کی کتابت وچاتا ہے. نو دلته موږ سلب ضرورت الاجاب کړیو کنه. اے دلا بالدوام معنا دلا بضروره معنا بسوي لا شيء من الانسان بكاتب بالامكان العام سمانا دا ثبوت دی کتابت انسان ته ضروری. نو دلته موږ له ایجاب نه ضرورت سلب کړیو کنه. د چا نه ضرورت سلب کړیو سلب دی ضرورت خدا بعینه امکان عام سالب ده. د سمزاغه ویلې اوس پوه شوې په کنه ګوره کنه. لا بضرورت دا قید مې د چا لپاره ولګاو د ایجاب لپاره. داسې ووایه سلب د ضرورت دا بعینه امکان عامي. اوس دې باندې تلفظ وکړه چې کل انسان کاتب بالفعل لا بضرورت. لا بضروره معنا دا شوه چې لا شیء من الانسان بکاتب دا مقید بجانب العدم ده کنه. لا شیء من الانسان بکاتب مقید بجانب العدم ده لا شیء ده کنه. نو سلب دی ضرورت په دی جانب وجود نوي. نو خو تر اوسه جانب دی وجود نه موږ ضرورت سلب کړی کنه. پوه شوې په خزه جانب دی عدم تاثیرات وایي. زه جانب دی عدم تاثیرات وایي. زه بدلته لا شیء وس کېږدم لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بضروره. سلب دی ضرورت سلب دی ضرورت سلب میں وکړه. نو سلب دی ضرورت سلب بعینه امکان عام موجب وي. نو مولانا صاحب اوس په دې لا بضروره معنا څه کوم؟ کل انسان کاتب یعنی سلب دی ضرورت دی جانب دی. خو دلته هم سلب دی ضرورت دی جانب دی عدم نه و چې لا شی. یاره لکه چې وس پکې هغه شویه رښتیا وایي. دوم ټکی مولانا صاحب په دې کې لا بالدوام راغلی ده. څوک راغلی ده؟ لا بالدوام. او دا بس پاوا شوی وي یار. لا بالدوام یو ټکی لا بالدوام ده. لا بالدوام صراحتا سلب الدوام ته وایي. نقیض دی دوام. لا بالدوام صراحتا لا بالدوام سلب الدوام او نقیض الدوام توایی. خو لازم ورسره اطلاق عام او فعلیت ده. لازم ورسره ګوره د لا ضرورت او د لا دوام څه فرق شو؟ لا ضرورت کې صراحتا ممکنه عامه وه. ولې لا ضرورت چاته وایي؟ سلب ضرورت هغه بعینه ممکنه عامه ده. خو لا دوام مولانا صاحب دی کې استلزام د مطلق عامی ته. لا دوام خپل صراحتا دلالت نه کوي په اطلاق عام باندې بلکې مستلزم د چا لره؟ اطلاق عام لره. ولې وایي؟ ځکه دی وایي چې لا دوام لا دوام لا دوام چې کوم د دا نقیض د دوام ده که نه ده؟ لا دوام نقیض د چا ده؟ د دوام ده. نو لا دوام نقیض د دوام ده او نقیض د دوام الایجاب بعینه اطلاق عام سالب ده. صحیح ده که نه ده؟ څه مې ویلې؟ نقیض دی نقیض د دوام الایجاب بعینه امکان عام موایا اطلاق عام سالب ده او نقیض د دوام السلب بعینه اطلاق عام موجب ده. تا چې لکه چې پوه نشو. لا دوام نقیض د دوام ده که نه ده؟ لا دوام د چا نقیض ده؟ د دوام نقیض ده. لا دوام نقیض د دوام ده که بل شی ده؟ نقیض د دوام ده. او نقیض د دوام الایجاب دا بعینه اطلاق عام سالب ده او نقیض د دوام السلب بعینه
اطلاق عام موجب د مولانا صاحب دا ټسټ کې وصیات کوي سره بیا به زه په شعر تعذیب کې درته ووایم مزه به دومره یاد کوي څنګه یاد کوي نن چې لا دوام نقیض د چا ده او نقیض د دوام الایجاب بعینه اطلاق عام سالب دا فرین نره او نقیض د دوام السلب هغه بعینه اطلاق عام موجب ده نو په لا دوام کې به مطلق عامې ته اشاره وي خو که مخکې په دوام کې هغه څه راغلی ایجاب و نو په لا دوام کې به اشاره مطلق عامې سالبې ته وي او که اوله سالبه وه نو په لا دوام کې به اشاره مطلق عامې موجبې ته وي یاره لږ لږ په پوه شویه که نه او بل ورځ په شعر تعذیب کې په عبارت کې راځي مولانا صاحب په ټکي په ټکي به راځي او تاسې به خاندئ او زده کېږي به انشاءالله پوه نه شو په دې باندې که اوس درته وایم لکه بېګا یو طالب راته ویلی وایي هغه یو ملګري وویل چې هغه ده مرقات سخت وایي مرقات سخت وایم یاره زه خو وایم چې دلته مرقات د چا زده نه شو وایم چیرې به یې زده نه شي وایي هغه د ګرانې وایي نه هم زده کېږي مرقات نه زده کېږي نه له دې نه اسانه ووایم که ګرانې کم رښتیا ووایي ګرانې کم لکه دا وګوره دې نه معلومیږي چې هغه یو طالب و هغه چې دا چا ویل پوه شو نو دی وایي مولانا صاحب کوم ځای ته خبره ورسېدله فصل وصیغه فصل ته وګوره الله دوام اشاره په لا دوام کې اشاره د چاته مطلق عامې ته والله ضرورت کې دا مولانا صاحب وای اتفاق خدل اختلاف نه په لا دوام کې خو اشاره وه عین مطلقه عامه نه وه خو په لا ضرورت کې عین ممکنه عامه وه دلته یې دواړو نه تعبیر په چا سره وکړه اشارې کنه اشارې نشته په دایو کې اشاره ده په بل کې نه ده الله دوام اشاره الی مطلقه عامه لا دوام کې اشاره د مطلقې عامې ته او لا ضرورت کې اشاره د ممکنې عامې ته خو دومره خبره به مولانا صاحب که اوله موجبه وه دې ته به سالبي ته اشاره وي که هغه فاذا قلت کل انسان متعجب بالفعل لا دائما لا دائما یې څه معنا ده لا دوام کې اشاره مطلقې عامې ته ده که نه ده څنګه مطلقې عامې ته که اوله موجبه وه د لا دوام کې به سالبي ته اشاره وي نو مولانا لا فكأنك قلت چې كل انسان متعجب بالفعل ولا شيء من الانسان دا لا شيء د شان راوباسه لا دائما لا شيء من الانسان بمتعجب بالفعل ځکه لا دوام کې بیا مطلق عامې ته اشاره ده واذا قلت چې كل حيوان ماش بالفعل لا بالضروره نو لا بالضروره څه معنا شو پوره نوم یې واخله ممکنه عامه خو وی غون نمی واخله سالبه کلیه ممکنه عامه خالق الله سالبه کلیه ولې چې مختلفه به په قید کې کاوله موجبه دا وګورئ واذا قلت كل حيوان ماش بالفعل لا بضروره فكأنك قلت كل حيوان ماش بالفعل دا خو اول جز شو خو لا بضروره کې چاته اشاره ده لا شيء من الحيوان بماش بالامكان العام ودلید مولانا صاحب نو سالبه کلیه ته اشاره ده نو ګوري مولانا د لا بضروره مشار سوک ده ممکنه عامه او د لا دوام مطلقه عامه نور به د اول سره مخالفه به په کیف کې کاوله موجبه وه که دا سالبه وه دا وخو شو که نه نو اوس بیرته د خپل درس ته راواوړئ نو دی وایي ومن المشروطة بعضې د مشروط بعضې د ضرور هغه نه من المرکبات د مرکباتو نه المشروطة الخاصة اوله مشروطه خاصه ده مشروطه خاصه هغه قسم د ضرورت والا ده بعینه مشروطې عامې ته وایي وهي المشروطة العامة خو مع قید لا دوام سره له دې نه چې مقید کې په قید دی لا دوام ذاتی دا لا دوام ذاتی وای لا دوام وصفی ولی نه وای لا ضرورت وصفی ولی نه وای وای زکه التخ دوام او ضرورت وصفی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا تر څو پورې چې دته کتابت ثابت نو متحرک الاصابع ورته دائم او ضروری وي کنه وي نو که اوس لا دوام وصفی پکې واخلو نو دوام وصفی راغی پکې لا دی نو څومره اجتماع دی نو ځکه لا دوامي وصفي نه اراده کوي لا دوامي ذاتي اراده کوي نور هغه لا دوامي ازلي او دوامي لا ضرورت ازلي او دا هغه غیر مشهور دي ټول مواد دلته شپږ جوړیږي لا دوامي ذاتي لا دوامي وصفي لا ضرورت ذاتي لا ضرورت وصفي او لا دوامي ازلي لا ضرورت ازلي خو نور پکې غیر مشهور دي خدا وصفي ولا چې دي کې اجتماع دي نقیزین راځي
نو دا وهي المشروطة العامة بعين مشروط عامة ويسر القيد لا دوام بحسب الذات ومر مثالها إيجابا أو سلبا ومنها بعض لغون عرفية خاصة دا بعينه عرفية عامة ويسر القيد لا دوام بحسب الذات كما تقول لك تجواي دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما لا دائما كل كاتب متحرك الأصابع دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ودائما أول مثال دي موجبي ودا مثال دي سالبي ده ودائما لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا دا لا دائما چاته اشاره ده مطلقه عامه اشاره ده حکم مطلقه ما ها ولی موجبه طاق دي ورك وای سالبی ته اول جزء کې سالبه ده ګوره لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع نو لا دائما کې بچاته اشاره موجبه ته کنه اول جزء ومنها وجوديه لا ضروريه ده وجوديه الفاظ تو ګوره وجودية لا وجودية منصوب بسوي وجود ثبوت تواي او نسبت تواي په یو د ازمنه سلاسو کې نو دا معنا شو چې اوله به مطلقه عاموي او لا ضرورت کې اشاره ممکنی عامه ده نو وجودیه لا ضروریه دي دوه قضیې نه جوړیږي و مطلقه عامه او بل ممکنه عامه اول جزء به کې مطلقه عاموي خو مقیده په قید لا ضرورت سره لا ضرورت کې چاته اشاره وي ممكن يعمد نو دی وایي وجودیه لا ضروريه وهي المطلقه العامه بعينه مطلق عامه وي خسر لقيد لا ضرورت بحسب الذات كقولنا كل انسان كاتب بالفعل لا بضروره فاجاب کې ولا شيء من الانسان بكاتب بالفعل لا بضروره فصل کې ومنها وجودیه لا دائمه بس بیا ما ته وګوري وجودیه منصوب بسوی وجود او ثبوت په یو د ازمنه ثلاثه کې دا مطلق عامه ده کنه ده چې مقیده د کړ په قید دی لا دوام کې بیا چاته اشاره ده مطلق عامه ته نو وجودیه لا دائمه لسو مطلق عامونه جوړ شو اوله مطلق عام او دومه نو اوله کې موجبه او دا دومه بسالي وي دوړو کې به بالفعل وای نو وای وجودیه وای المطلقه العامه مع قيد الله دوام بحسب الذات كقولك بالفعل ايجاب په ايجاب کې وای كل انسان زاهق بالفعل لا دائما سمعنا لا شيء من الانسان بزاهق بالفعل وقولك في السلب لا شيء من الانسان بزاهق بالفعل لا دائما کې موجبه ته اشاره ده چې كل انسان زاهق بالفعل ومنها وقتيه ده وقتيه چاته وای بعينه وقتي مطلقي ته وای خو اذا قيد بقيد الله دوام بحسب الذات كقولنا بالضروره كل قمر منخسف وقت حيلول الارض بينه وبين الشمس لا دائما سمعنا لا شيء من القمر بمنخسف وقت حيلوله لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل يعني سالبه كليه مطلقه عميده بك اشاره ده او منها او بعض دي مركباتنا اغچكم خا ولا شيء من القمر بمنخسف وقت تربيه لا دائما معنى يعني كل قمر منخسف وقت شيء كل قمر منخسف بالفعل او موجبه مطلق عامه اشاره ده زکه ولا سالبه ده بکی ومنها المنتشره بعض المركبات منتشره ده منتشره چاته وهي المنتشره المطلقه بعينه منتشره مطلقه توای چې بسایت کې وخت چې مقیده په قید دي لا دوام بحسب الذات سره مثالها بالضروره مثال په موجبه کې كل انسان متنفس في وقت ما تر دې پورې منتشره مطلقه نه و خو چې مقیده کړي په قید دي چا سره نو ستر نه جوړ شو منتشره ولی لا دوام کې شاته اشاره ده پرانو می واخله لا دوام کې شاته اشاره ده سالبی کلیه مطلق عامه تزکا ولا قضیه څه ده پکې موجبه کلیه ده نو لا دائما کې بشاره سالبی کلیه او دي سالبی مثال لك لا دائما وبالضروره لا شيء من الانسان بمتنفس وقت ما لا دائما کې شاته اشاره ده مطلق عامه بعض دي مركباتنا ممكنه خاصه ده وهي التي حكم باعتبار ضروره المطلق عن جانبي الوجود والعدم جميعا ما تور مولانا صاحب سلب ضرورت جانبين نسمانه دي جانب موافق نم خا موافق چې دا مخالف طرف د چاته مثلا دا وجود طرف ده او دا سلب ده له دوه طرفونو به ضرورت سلبي کني بي نو ار یو مخالف د چاته وجود مخالف ده سلب مخالف ده دلته وسکینا سلب ضرورت جانبه مخالف نو شو الته وسکینا سلب ضرورت دي نو ار یو مخالف د چاته بلته نو ممکنه خاصه کې سو ممکنه عامه راغلي دو ممکنه نو ممکنه خاصه جوړه د دې دو ممکنه عامونه پوښوي
نو دی وای الممکنه الخویه التي حكم فيها بارتفاع ضروره المطلقه. ضرورت مطلقه دا معنا چې عن جانبي الوجود جميعا كقولك بالامكان الخاص كل انسان زاهق وبالامكان الخاص لا شيء من الانسان بزاهق. نو كل انسان زاهق وبالامكان الخاص نو سمعنا كل انسان زاهق بالامكان العام ولا شيء من الانسان بزاهق بالامكان العام. دو ممکن عامو ته پکې اشاره ده. وشو مولانا صاحب فصل الله دواما. وس ګوري مولانا صاحب ماته وس ګوري کتا سي خیال کړی مولانا په مرکباتو کې و مرکبات دي ګوتې به داسې ونیسئ. د ضرورت پرون موږ څو اقسام ویلې په دې کې دا ضروریه مطلقه لرې که فقط دا درې راواخله. څوک مشروطه عامه وقتیه مطلقه منتشره مطلقه. اوس لا دوام لا دوام لا دوام ورسره ولګوه. دې سره لا دوام ولګوه مشروطه خاصه بشي، دې سره یې ولګوه وقتیه بشي، دې سره یې ولګوه منتشره بشي. بس صحیح شو مولانا صاحب. د لا دوام څو قسمه نو دوا. یو پکې دائمه مطلقه وه هغه نه مقیده کیږي. یو پکې عرفیه عامه بیا مقیده که په قید د لا دوام ذاتي سره نو عرفیه خاصه به تر جوړه شي. لاړه څلور ښه. دریم نمبر مونږ ویلو چې د فعلیت څو قسمین دي. یو قسم ده هغه کې اوس دوه قضیې جوړیږي. که دغه د فعلیت قسم چې مطلقه عامه ده مطلقه عامه وه که نه چې مقیده دې کړه په قید د لا ضرورت سره نو وجودیه لا ضروریه به تر جوړیږي. که مقیده دې کړه په قید د لا دوام سره نو وجودیه لا دائمه به جوړیږي. او ممکنه عامه چې مقیده کې په لا بی ضرورت سره نو لا بی ضرورت کې بیا اشاره ده چاته ممکنه عامې ته. نو ممکنه عامه دې چې مقیده کړه په قید دی لا بی ضرورت سره نو لا ضرورت کې بلې ممکنه عامې ته اشاره نه ده. نو دوه ممکنه عامې چې جمع شي یوه ممکنه خاصه تر جوړیږي. مولانا سلب ضرورت جانبین. تاسو پوه شوئ که نه شوئ؟ نو تاسې اوس مې ماته ویله شي د ضرورت په اقسامو کې څو قسمه مرکبات جوړې شوي. کومه مشروطه عامه وقتیه مطلقه چې مقیده دي په قید د لا دوام سره کړي. یو نه مشروطه خاصه جوړیږي بل نه وقتیه بل نه منتشره. په لا دوام کې یو عرفیه عامه ده چې مقیده دي کړه په قید دی لا دوام ذاتی سره نو بیا یې هغې نه عرفیه خاصه جوړیږي. او د فعلیت یو قسم مطلقه عامه چې مقیده کې په قید د لا ضرورت سره لا دوام سره که لا ضرورت سره د مقیده کړه وجودیه لا ضروریه جوړیږي. او که لا دوام سره د مقیده کړه وجودیه لا دائمه جوړیږي. او ممکنه عامه مقیده که په لا ضرورت سره بس دې نه دی تعبیر په امکان خاص سره کوي. زه اوس تاسې نه یو نه تپوس وکړم مشروطه خاصه د چا نه جوړه ده؟ یوه پکې مشروطه عامه ده بله پکې بل وایي مشروطه خاصه ده. مشروطه خاصه د چا نه جوړه ده؟ اول جز پکې څوک ده؟ مشروطه عامه ده پکې. نو هلته نه درته وایي بعینه مشروطیه عامې ته وایي چې مقیده یې په قید د لا دوام سره. لا دوام کې چاته اشاره ده؟ نو مشروطه خاصه د څو نه جوړه شوه؟ اول جز پکې مشروطه عامه بل جز پکې مطلقه عامه خو په کیف کې به مختلفې وي. او عرفیه خاصه د وقتیه د چا نه جوړه ده؟ یوه وقتیه مطلقه ده پکې بله مطلقه لا دوام کې هر ځای کې مطلقې عامې ته اشاره وي. دا نه درنه مه ویروئ. ده منتشره د چا نه جوړه ده؟ منتشرې مطلقې نه او د مطلقې عامې نه. عرفیه د چا نه جوړه ده؟ عرفیه خاصه عرفیه عامه مطلقه عامه. وجودیه لا ضروریه د مطلقې عامې نه او د ممکنې عامې نه. ځکه لا ضرورت کې اشاره ممکنې عامې ته ده. او وجودیه لا دائمه د چا نه جوړه ده؟ مطلقتین و عامتین نه یو موجبه و بله سالبه. او ممکنه خاصه د دوه ممکنو عامونه جوړه ده. ځکه چې سلب ضرورت د جانبینو نه راغی نو هر طرف جانب مخالف ده بل طرف ته. او د جانب مخالف نه ضرورت سلب کېږي ته امکان عام وایي. نو څو امکان عامه پکې راغلی؟ دوه ممکنې عامې پکې راغلی. زدم کړي لا دوام کې چاته اشاره ده؟ مطلقه. او لا ضرورت کې ممکنه عامې ته. بس دومره انشاءالله دلته یاد شو. په تهذیب کې بیا راځي، په شرعي تهذیب کې بیا راځي، په بدیل میزان کې بیا راځي، په دروي کتابو کې بیا راځي. او اخر منګره داسې کړه چې بڼې م ترې نه وباسلې. بس دغه موجهات یې دغه دي.
دین به طالبان دومره یریدل هلته پاري پور کې یو ملا و هغه کې عادت دا و طالب کوم کتاب اول به اعتراضات تر باندې شروع هغه وایم پلاني درجه کې یم منطقو کې د سویل پلان